السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د اخري زمانې زناور لګړ بګړ چې هغه یو ځل بیا په ماشومانو او په زنانو باندې حمله کړې ده چې په هغې کې 3 ماشومان قتل شوي دي او 2 زنانه پکې ډېر سخت ژوبل شوي دي. یاره لګړ بګړ د خیبر پښتونخوا په کومه علاقه کې داسې حمله وکړله نو چې دومره غټ قتلیام یې هم کړی دی او ډېر ماشومانان یې ژوبل کړي هم دي. نو ټول معلومات در سره زمونږ د ویډیو کې خامخا وګورئ. کو تاسو زمونږ چینل کې نوي وئ نو مهرباني وکئ بیا در سره زمونږ د چینل مخه سبسکرایب کئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو د اخرې زمانې زناور چې لګړ بګړ چې دا خاص په د یورپ ممالک کې ډېر وي خو پاکستان ته په کومه طریقه راغلی دی ځکه چې په یورپ ممالک کې د هیچا جاني نقصان ته هم څه نه دي رسولی خو پاکستان کې ډېر ماشومان او ډېر زنانه خو هم ژوبل کړي دي او ډېرې قتل کړي خو هم دي. حکومت له پکار دي چې زر تر زر دي دغه لګړ بګړ زناور ګرفتار کړي او یا دي قتل کړي ځکه چې دا چې کوم روان نسل دی دا د هغو دپاره یو ناسور جوړ شوی دی. ځکه که تاسو روزانه په سوشل میډیا باندې به د لګړ بګړ باره کې داسې تازه سروتخال ګورئ نو ستاسو په زړه کې به یوه یره پیدا کیږي چیرې دا کوم زناور دی دا څه ټیم راښکاره کیږي ځکه چې ډېر خلکو ورپسې کوشش کړی دی یا سحر کې راښکاره کیږي یا غرمه کې او یا د شپې. ملګرو دا لګړ بګړ دومره عقلمن زناور دی چې دا هغه ټیم کې راښکاره کیږي چې څه ټیم څوک نه وي او یا په ماشومانو او یا په زنانو باندې حمله کوي ځکه چې په سړو یا په هلکانو باندې حمله نشي کولی ځکه چې دا ډېر سخت بزدله دی صرف په زنانو او په ماشومانو باندې حمله کوي. ملګرو دا لګړ بګړ د خیبر پښتونخوا په هره علاقه کې موجود دی. زما ټولو هغه پلارانو میندو ته دا پیغام دی چې تاسو خپل ماشومانان بهر ته مه پرېږدئ ځکه الله مګه که ستاسو ماشوم ته نقصان ورسي نو دا به ډېر بد کار وشي. ملګرو زمونږ د طرف نه دغه معلوماتو د دغه رنګې معلوماتو دپاره زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.